أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قل اویا انا دعو آیا منگا اوبالو دعاو کو غواړو منگا من دون الله سوا د الله نه ما اغس لا ينفعنا چې فائدہ نه رکې منگا ته ولا يضرنا او نه نقصان رسول شي منگا ته منگا دا غواړو ونرد او منگا مرتد شو د آیت ډیر سخت ګوري اوس دا آیت چې په دې فټ کین نو دا د سوال جواب په دې کې موجود دی چې په دې باندې فټ کای نو ډېر سخت آیات ته بیا هم سړی یری یو کنه فټ کای بیا هم سړی یری چې دا په دې باندې فټ دی او که فټ نه دی واضح حکم د الله دا دی چې کله الله نه علاوه بل چاته څوک یا وای دا کافر دی کایا یا رسول الله وایو کایا لوی ځوان وایو کایا پیر بابا وایو کایا بابا سیم وایو کایا بل وایو کایا بل وایو کایا بل وایو او هغه دا آیات معنا تاسو ته کوم او بیا تاسو ګورئ نو دا الله تعالی وایي چې دا مرتد دی دا مرتد شو سره د دې چې ایمان نشته سره د دې په دې آیات کې تاسو وګورئ بیا سره د دې چې ایمان نشته هدایت کړي خو بیا یا بل چاته ویل دا مرتد شو بیا هغه سوال یو حساب پاتې و هغه خیال مې نشو هغه دا دی چې الله وایي چې اهل کتاب ذبح کړي وي نو دې کې اهل کتاب کا مشرک وي او کا ارث وي نه چې تعارف د هغه اهل کتابي وي بس دا غصب جایز ده خو ذبح جایز ده باقی طریقو سره مرګ نه قل ويا انا دعا منغو غواړو دعا کو من دون الله سوا د الله نه ما هغه چانا یا هغه شینا لا ينفعنا چې فائدہ نه رکې مونږ ته ولا يضرنا او نس نقصان ونرد او مونږ مرتد شو منګه به مرتد شو علی عقابنا پخپل پوند باندې وا بوړو پخپل پوندو بعد اس هدان الله ورسته د دینه چې الله مونږ ته هدایت کړی دی یعنی مؤمن سره چې بل چا نه مدد وغواړي نو د مرتد شو مثال الله خپل بیانوي کلذي حال د پشان د اکثری د استهوته الشیاطین چې لیونه کړي وي غرزولې وي بلار کړي وي شیطانانو فل ارض بزمکه کې حیران له حیران پاتې شوی هغه اصحاب لیونه یو قبل خو کله په دې دیوال کله باغ دیوال او دا د دې پیرانو حالت الله تعالی بیانوي دا زیړی بابا ده دا لیونی بابا ده هغه د کندو بابا ده هغه د فلانی هغه فلانی هغه فلانی هغه فلانی د خپود درد او غدا دا ورته دی خوراشه دا وي دی خوراشه دا وي دی خوراشه دا دی خورا یوم زدا کیدار دویم دا چې دا کوم مسلمانان یعنی کان خلک دي هغه ورته وای دی د څو غواړي سړیا دا باباګانو د مړیو د قبرونه دا هیڅ نشي کولای دا هیڅ نشي کولای الله طرف تراشه حیران له اصحاب الملګری د يدعونه رب لیده الا الهدى هدایت طرف ته ایتنا چراشه مونږ ته الله طرف تراشه هدایت تراشه قل اویا خدای خونه دا د په نصیب کشتنه ان هدى الله کن هدایت د الله هو الهدى او مغه هدایت ته و امرنا مونږ ته حکم کړی شوی د مسلمه چې فرمان بردار شو لرب العالمین د رب العالمین د پاره چې د رب العالمین تابعدار شو مونږ ته الله دا حکم کړی دی وانا او دا ان دا حکم هم کړی دی اقیم الصلاه چې قائم کوم غمونځ او وتقوا او یری واغنا او مونږ ته حکم کړی دی چې مونږ کوي او پرهیزګاری وکړي او هو الذی ولا غزات الیه تحشرون چې هغه ته تاسو جمع کړل شي او هو الذی ولا غزات خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه او الارض او زمکه بالحق حق سره یا حق د پاره د حق ثابتولو د پاره و یوم او په هغه ورځ یعنی په کوم ورځ چې یقول بوای کن شا فیکون وبشی یعنی د زمکه او اسمان بوران شي جوړ کړی دی الله خپل خستا په قیامت بورز بوای الله چې وران بس وران وله الملك او دا الله د پاره بادشاہی دا یوم اغه ورځ ينفخ چې پوکې بو علی شي فی السور پشپلې کې اپوکې د قیامت عالم الغیب اغه په هده په پټو او شهادت او پخکارو هم وهو الحکیم الخبیر او دا الله خوند حکمت ته او خبر هم ده و اذ ورکلا قال چې ویل ابراهیم علیه السلام دا د غیوس عملین منخی
لابي خپل پلار ته آزر چې آزر وو د پلار وو اتتخذو آیتنسی اصنامن زمونږ بوتان ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وایي و اذ ورکل قال چې ویلی ابراهيم عليه السلام لابي خپل پلار ته آزر چې آزر وو اتتخذو آیت جوړي تنیسی اصنامن بوتان الہتن په خدای باندې الہونه جوړي خپل پلار ته ویلی انی بشک از اراک وینمتا وقومک او قوم دستا فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې وکذالک هم دغرنګ نوری مونږ خودلی و ابراهیم علیہ السلام ته ملکوت السماوات بادشاہی د اسمانونو الله زله کې ورا چولی و د کائنات طرف ته او د زمکه طرف ته او دا چې کله زړه کې الله واچي او ته په دې تحقیقات او فکر او سوچ کوي نو الله در باندې ناشنا لارې بیا کولاوي الله دې موږ سره مونږ کرانګیو کی مونږ ورته خودلی او توجه مور کړي وا ابراهيم عليه السلام ته بعد شهید اسمانونو والارض وزمکا وليكون او دې د پاره چې شي اغا من الموقنين د یقین کون کنا د دومره لوی اسمان د دومره لوی مسترګه د ستوري او د اسمکه او د باران د څنګه به خالق کېدلی شي او یو بوت چې ته پروت او ځان نسپې نشي لري کولای چې امتیازي پوکي او هغه دا څنګه چلای هغه چا سره څنګه امداد کوي چې کله سره به درمغه زوي او عقل صحیح سالمی نو فلما بیا هر کله جنہ چې تیار کړلا پټې دوته ویل کیږي علیه بد باندې الليل شپې کله چې شپې په د تیار را وستا رآن ویلدو کوكبن یستوره قالن اول ابراهيم عليه السلام هاذا دا ربي رب زما ده دا یو ته ویل دا رب د زما دغه جگہ اجرام فلکیو عبادت کو غټ بوت هغه چې کوم کنه دغه نمو نار او د نورسترګي په نوم باندې جوړ کړو نورسترګي په نوم باندې هم دغه رنګ نور د استوري دی وای دا کائناتو کې تصرف کولای شي دا استوره دا کار کوي دا کوي یو مسترګه دا وغیرہ نو ابراهيم عليه السلام اوس دوی سره بحث کوي نو دا زما رب دی هاذا ربي دا زما رب دی فلما باركل افلا چغه غایب شو پریوتو قال ان او ابراهيم عليه السلام لا احب زمیننکم الافلین پریوتن کو سرا دا خو غیب شو چې غیب شو کوس ماته ضرورت شین بیا زب څوک را غواړم مين نه کوم یعنی مين د عبودیت نه کوم د عبادت نه کوم فلما بهرکل را چې ویلیدا القمر سبغمی بازغن راختن کی یا پړکیدن کی اخکارا قال ان ویل ابراهيم عليه السلام هاذا ربي دا زما رب ده فلما بهرکل افلا چې پریوتا قال ان ویل ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني الله ما ته هدایت انکی ربي رب زما ان چې رب زما ده لاكونن نشمبز من القوم الضالين قوم د گمراهانو نه کالار تلار او نه خینو گمراه بشما یا الله موږ ته مخیلاره الله موږ گمراهی نه بچکا فلما بهر کلا را چې اویلد الشمس دا نورسترګه سورج چې اویلد نورسترګه باز غتن راختن کې پړکیدون کې ښکارا قالن اویل ابراهيم عليه السلام هاذا ربي دا زما رب ده دا رب ده زما هاذا اکبر دا خلوی ده فلما بهر کلا افلت چې پناش ولا قالن اویل ابراهيم عليه السلام یا قوم ازما قوم انی زچما بریون بیزار ما نه ما پتاس په عبادت کې د اغه شینا ز بیزار بری مما تشركون دا غنه چې تاسو شریک وي الله سره یعنی ز شرک نه کوما انی بشکما وجهت خپل مخ ګرځول دي ما ګرځول دي وجهي مخ خپل للذي اغذا طرف تا فطر السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکا حنیفا په داسې حال کې چې یو طرف ته کیدون کې ما چې الله سره به بل څوک شریک و منا وما انا ونيمز من المشرکین د مشرکانو نا وحاجه او جګړه وکړه د سره قوم د ابراهيم عليه السلام سره قوم جګړه وکړه قالن اول ابراهيم عليه السلام اتحاجوني تاسو جګړه کوي ما سره فی الله د الله په باره کې وقت او په تحقیق سره هدان هغه ما ته هدایت کړي د لارې خود له ماته ولا اخاف او زنه یریګما ما د هغه سنا ځکه د مشرکان خلک یریګا نه چې شپه بده وی یریو کټ بدر باندې واړی دا چلبو شي هغه چلبو شي دا یې ور کوي ځامن به دې منشيو بچي به دې منشي
نو زنه یریګم به د هغه ما هغه سنا تشركون به چې تاسو شریک جوړوي هغه سره الله سره الا ها اندا یشاء چې وغوړي رب زما چې رب زما دی شی انت شی ها که الله ما ته تکلیف را کین نو الله ته اختیار هم دی او الله کولای شي وسع لوی دے احاطہ کړه دے رب زما کل شیء هر یو شی علم په علم سرا هر شی د الله په علم کې دے افلا تتذکرون آیات نصیحت نه قبلوي وكيف وسنگ اخاف زب او یریګما ولی بو یریګما ز ما دا غتن اشرکتم چې تاسو شریکان جوړوي ولا تخافون او تاسو نه یریږي انکم چې تاسو اشرکتم شریک نسی بالله الله سره ما اغا لم ينزل چې نازل کړي نه دی به باغه نازل کړي شوی باغه علیکم پتا سبحان دی سلطان انت دلیل تاسو سره دلیل هم نشته زه څنګه غنو یریګم چې تاسو د الله عبادت نه کوئ او نه یریږئ او زه بلاو یریګم دا غینا فأي الفريقين مسکم ای وډل دي دواړو نه حق ډیر حقدار دی بالامن په امن کې د الله طرف نه د عذاب امن کې امن بچاته ملاويږي څوک چې د الله بندگی کوي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ الذين داوس جواب دی الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړې وي ولم يلبسوا دا آیت بیا ډېر خطرناک دی او خاص کر د مؤمن د پاره ډېر خطرناک دی د خلک وایي کنه چې مؤمن شرک نه کوي او بیا دې د پوره بیس کوي ما سره څواري بیسونه کړی چې قران کې سره د مؤمن باره کې د شرک خبر راغلی نه نو یو په سورته یوسف کې ډېر خلق کرا آیات ته یو د آیات هم ډېر ښکارا دي معنی یو سوال چې توجه ته هغه طرف ته ورې لاړ شي الذين كسان امنوا چې ایمان راوړې وی ولم يلبسوا او نوی ملاو کړي د ایمانهم خپل ایمان بظلم په ظلم سره ان خپل ایمان سره ظلم کړي نه هغه مؤمن چې ایمان سره ظلم کړي نه وي صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مونږ داسې څوک ته چې ظلم نه کړي ظلم ورچا نه څه څه خوشوي دي او دلته الله وایي چې ظلم تاسو نه کړي نو الله به د ایمان قابل قبولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا مطلب نه دی دا تاسو چې تاغسته دي بلکې الله په سورې لقمان کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم شرک ډېر لوی دی نو که تاسو ایمان سره شرک شامل کړي نه مطلب دا دی کچېره تاسو خپل ایمان سره شرک شریک کړي نه نو اولایک هم دغه کسان لهم الامن دیت امن د بیا د جهنم نه او د عذاب نه او د سزاګانو نه وهم مهتدون او دی لار مندون کړي دی بیا په سملار دی الله دې موږ بچ کړي د شرک نه اللهم انا نعوذ بك ان اشرك بك شيء و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا خود له واچي یا رسول الله دا شرک دومره لوی دی او دومره آسان دی په کولو کې او دومره به خبري سره کیږي نو موږ څه وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا خود له شي داسې دعا کوي چې اے الله تعالی موږ پناه غواړو د شرک نه د هغه شرک نه چې موږ خبر یو او هغه نه ځان بچول غواړو ونستغفرک یا واستغفرک او موږ پناه غواړو بخنه غواړو د هغه شرک چې مونږ کړې وی په ناپوهي سره دا دعا ان شاء الله تاسو ته ولیکم په دعاګانو کې اولئک لهم الامن وهم مهتدون وتلك اودا حجتنا زمونږ دلایل دي اتینا چې مونږ ورکړیو ابراهیم علیه السلام تعالی قومي د قوم په مقابله کې نرفع مونږ او چتو درجات درجه من نشاء او چاته چې وغواړو ان ربک بشکر رب دستا حکیم خبر خاوند حکمت علیم او په هم ده ووهبنا مونږ ورکړل له دتا ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام زویو و یعقوب علیہ السلام نوسه کلن دا ټول هدینا موږ هدایت کړو دوی ته و نوح او نوح علیہ السلام ته هم هدینا موږ هدایت کړو من قبل دین اولاندې و من ذریته او د دې اولادنا داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام او ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام هغه ټول ته موږ هدایت کړو وکذالک هم د غرنګي نجزل المحسنین موږ بدل ورکو نکی کون کو تا و زکریا او زکریا علیہ السلام و یحیی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام و الیاس علیہ السلام کلن دا ټول من
الصالحين د نیکانو نو و اسماعیل علیہ السلام والیسع علیہ السلام و یونس علیہ السلام ولوط علیہ السلام وکلن او دا ټول او هر یو فضلنا موږ فضیلت ورکړو ول العالمین په عالم باندې دوی ته دغه پیغمبرانو الله خو کړیو ومن آبائهم د دې پلارانو نا و ذریاتهم د دې اولادنا ام بچینا دا پیغمبران لکه ابراهیم علیہ السلام زوی اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام هم دا رنګ دی یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام نو مونږ کو د دې پلارانو د دې زمانونو وهديناهم واجتبيناهم وغرقړي دي مونږه وهديناهم هدایت ورکړي دي مونږه دوی ته الى صراط مستقيم د لارې برابرې ذالک دا هد الله هدایت د الله دی يهدي چې خای اغا ور کوي اغا به بده سرا هدایت کوي د دې ذریعہ سرا من یشاء او چاته چې وغوړي من عبادي د خپل بندگانو نا ولو اشرکو کچری دی شرک کړي وي دی پیغمبرانو لحبط نو خامخا شیب و عنهم د دوی ما كانوا يعملون عملون چې دوی بکول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایله ان اشرکت لا يحبطن عملك که شرک دیو کو عمل دې ضایع شو دا دمره قبیحه ګناه د الله دې متاسو بچ کی اولئک الذین هم دا خلق دی آتیناهم الكتاب چې موږ ورکړې دي دوی ته کتاب الحکم او حکومت او پوها والنبوة او پیغمبري فإن يكفر بس کچیر انکارو کی د مشرکین د مکی یا بل کافر به هاد دی دې خبرونه هؤلاء چې دا یا دا خلق فقط بدا کی سره وکلنا مونږه مقرر کړی دی بها په دوی قوم لیس بها چې ندی بکافرین کا کفر کون کې بده باندې نو کدی نه مانی نه دی مانی دا چې خلک شته دي چې هغه مانی لکه دا مسلمانان دا مانی بیا ایمان راوړل دي اولئک الذین هم دا هغه خلق دی هد الله چې هدایت کړي ولا تعالی دوی ته فبهداهم مددی په لار باندې اقتداء تلار تت روان اوسېګا د دې اقتدا کوا د دې پیغمبرانو قل او لا اسالکم ز سوال نکوم تاسو نه غوړم تاسو نه علیه بدمان اجرا مزدوری ان هو نددا الا مگر د ذکر نصیحت للعالمین د خلقو د پاره یاداشت یاد یو بل ته خبره عالم د پاره د موږ تاسو د قران تناس یو څوري موږ ویلې ده په چروجي کې وای نو نوی بیا موږ تر یاد شي قران ته ځکه الله تعالی ذکر وای چې دا زړه احکامات او څه خبره چې تاویلی وی اوریدلې دي نو بیا به دریات شي نو ویلو کې دا فائدې دي وما قدر الله او دی قدر اونکو د الله او خاص کر درې شیونه په قدر کې راځي عزت عظمت او صفت د الله عزت اونکو د الله عظمت اونکو د الله صفت اونکو او نه پیژن ځکه چې د الله سره د نور خلق برابر کړ او نور خلقو ته درجه ورکړه د خدای حق قدري څنګه چې د هغه قدر وو څنګه چې د الله قدر وو هغه قدر اونکو اذر کله قالو چې دی ویلی ما انزل الله چې ندی نازل کړي الله علی بشرین په یو انسان باندې من شی انت شی دی ویلی الله تعالی په انسانانو باندې نازل کړي ندی نو دا په حقیقت کې دی الله بیزتی وکړه قل وایا من انزل الكتاب چا نازل کړي د کتاب الذي غجا به چې راوړی دی هغه موسی علی السلام نور اندرنا او دنو هدایت للناس خلقو د پاره تجعلونه چې تاسو جوړوي هغه قراتیسا پانی بیل ټوکړي تبدونها تاسو ښکارا کوي او تخفون او زنه پټوي د هغه کثیر انډیر د هغه نه زنه احکامات تاسو ښکار دي چې فائدہ هم د پکې او زنه پټوي چې نه منئ وعلمتم او ذکری شوی دی تاسو ته ما اغلم تعلمو چې نه پوهیدلې تاسو انتم تاسو ولا آباؤکم او نه پلاران نکونه دی تاسو قل اوایا الله ثم ذرهم بیا پریک د دوی فی خوضهم جمانه بیا وره وعلمتم او ذکری شوی دی پتا سو ما هغه څه لم تعلمو چې نه پوهیدلې تا انتم تاسو ولا آباؤکم نه پلاران نکده تاسو قل الله تو الا ثم ذرهم بیا پریک دی دوی فی خوضهم په خپل لوبو کې په خپل مشغولتیا کې یلعبون چلو بکئی علمتم تعلیم درکړی شوی او دوی ته د قران ذریعہ سره او دا آیت ته د دې لپاره خاص کر د علمتم نه چې د علم مجموعه یا منبع د قران کریم دی دا ټول علومه کاغه د ساينس دی او کاغه د مذهبي دی او کاغه د جماعت دی او کاغه د بازار دی
نو وهذا کتاب نو دا کتاب انزلنا نازل کړه د مبارکون چې برکت ولده مصدق تصدیق کون کې ده الذي اغا بین یدیه چې دین وړاندې او تورات انجیل وغیرہ ولتنذر او د لپاره چې ته ويری ام القرى مکی ته ویل کیږي د کلو مور دغه چې دا مرکز ده ام القرى د مکی خلق ومن اغذك حولها چې غیر چاپیر د دین دی د ټوله دنیا غیر چاپیر د دین والذین وکسان یؤمنون چې ایمان وروړي یقین کوي بالآخرت په آخرت باندې یؤمنون د ایمان وروړي به په دې کتاب باندې کچيري چا ایمان په الله او په آخرت باندې وی ناغه په ایمان د قران باندې ایمان وی بیا وهم ودوا علی صلاتهم په خپل مانځ باندې حافظون حفاظت کوي د درې صفاتونو الله تعالی عموما نږدې بیانوي من قران آخرت او دا درې ډېر بنیادی صفاتونه دي د مؤمن چې الله تعالی د ذری سره د بخنه او د ذری سره الله تعالی هدایت هم کوي ومن ازلم څوک د لوی ظالم من دا غچانه افترا چې اوې تل علی الله په الله باندې کذب اندرو او قال ای اولی اوحیا چې وਹੀ کړي شوی د الی ماتا الله باندې دروغ تړل یا دا دروغ ول چې ماته الله وਹੀ کړی دا ولم یحا وਹੀ کړي شوی نه الیه د طرف ته شی ومن او هغه چا قال چې اولی سانزلوا زرد چې زبهم نازل کما ان بیان بکما مثل پشان ماد اغا انزل الله چې نازل کړي دی الله د قران پشان دی خو بزم بیانو کما نو دا الله تعالی فرمایي ولو ترى او هر کله چې ته وګوري از ظالمون په هغه وخت کې چې دا ظالمان یا دا سمانه کوه کتالی دلی وی په هغه وخت کې چې دا ظالمان فی غمرات الموت په سختیو د مرګ کې والملائکه او فرشتي باسطو را وګدی ایدیم لاسونه خپل او ورتوای د مړی ته د چ مړکې دا چې قران ته نسبت ته دروغ کړي او یا ځان ویلی چې زه بیانوم او یا ځان ته ویلی چې زه وਹੀ نازلوم اخرجوا انفسکم رؤب سیرهون خپل دا فرشتي په دې مخ باندې وای او ډېر په سختی سره دا روح ته وباسي الله دې موږ تاسو بچ کی اليوم ننذرذي تجزون تاسو ته بدل در کول شي عذاب الهون عذاب د سپکاوی د ذلت بما کنتم بسبب دا چې وای تاسو تقولون چې ویل بم علی الله په الله باندې غیر الحق نه حق خبره وکنتم وای تاسو عن آیاتی دغه آیاتونو تستكبرون چې تکبر ما کو ولقد تحقیق سره جئتمونا بشک تاسو راغلی وای مونږ ته فراد یوازي کما خلقناکم لك څنګه می الحمدلله یادکم الله استغفار بشکر اغلی وای مونږ ته یوازې کما خلقناکم لك څنګه چې مونږ پیدا کړی وای تاسو اول مرتين اول ځل دا سه برازي مونږ ته بربند او بغیر د کپړو وغیرہ نه اول مرتين اول ځل وترکتم او پر خدل تاسو ما هغه خولناکم چې درکړی مو تاسو ته نعمتونه هغه ما پر خدل حتی چې کپړې دې ځان سره نه وړي او دنیا کې دې پر خدل تلوي د سی आवाज تنها بغیر د کپړو نه او قیامت کې به هم د غرنګي بغیر د کپړو نه وراشي خولناکم وراء ظهورکم رسل شاگان ان رسل شاگان تاسو ان دنیا کې پر خدل تاسو په دنیا کې و ما نرى نو ګورو مونږه ما کوم تاسو سره شفاعکم سفارشان دي تاسو الذين اغزعتم چې تاسو ګمان کو انهم چې بشک اغوي فیکم په تاسو کې ان تاسو ترمنځ شرکا دي تاب عبادت کې شریک کړو دنیا کې په مال کې دي شریک کړو او دعاګانې به ته غوښتي تاسو دا ګمان کړو او هغه خو پر خدل تاسو لقد بتحقیق سره تقطع پریکړې شو بینکم تاسو بمنځ کې وضل او رکشل عنکم دوینا ما هغه کنتم تزعمون هغه عنکم تاسو نه هغه چې تاسو به ګمان کاو چې کله دا موږ ته خلاصې راکی دا موږ خلاص کړي د الله نه هغه تاسو پر خدل یا د الله د توحید عجیب دلایل دي ان الله بشک الله فالق الحب چون کې د دانې ده او چې دانه ازمکه کې واچوا او بیا راچاو دشي ونوا او زړې د شفتالو زړې وګوره هم د غرنګي کجوري زړې د څومره سخت ده الله تعالی او چوي د دې من غټ ونه الله روباسي
یخرج الحی رو باسی ژوندې من المیت د مړینا و مخرج المیت او روستون کې د مړده من الحی د ژوندینا ذالکم الله دا تاسو الله دې فان توفکون نو کوم طرف ته اړول روان یې فالق الاصباح شلون کې د سبا ان راوستون کې د سبا چون کې د سبا دې وجعل الليل او جوړ کړل شپه سکنن وخت د آرام د پاره والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ حسبانا د حساب یا د وخت مقرر چې وخت د پاره مقرر کړی دی العزیز راځي په خپل وخت باندې او بیا په قیامت کې ختم شي یا د حساب کتاب د پاره ذالک دا تقدیر او اندازه د العزیز د زورور العلیم د په ذات وهو الذي ولا غزات جعل لكم جوړ کړی تاسو د پاره النجوم استوري له تهتدو د پاره چې تاسو لار بیا مو مې بها په دستور ذریعہ سرا فی ظلمات البر پتیارو د وچ کې والبحر په دریاب کې د مخکمنی مشرانو په دستور نه د لار او د قبله او د ارث اندازه لګوله وسم په خلق شته قد بتحقیق سره فصلنا تفصیل سره بیان کړی دی مونږه وضاحت سره بیان کړی دی الآیات آیاتون لقوم اغه قوم د پاره يعلمون چې پوهیږي وهو الذي ولا غزات انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو کسنا فمستقر بس زید استوګنی ومستودع او زید امانت یا زید دنیا او زید قبر یا د دنیا د پاره او د آخرت د پاره د هر ټول مراد یا جنت او یا جهنم د هر څه د پاره الله تعالی مخصوص خلق پیدا کړی دي قد بتحقیق سره فصلنا مونږه تفصیل سره بیانو الآیات آیاتنا لقوم د پاره يفقهون چې پوهیږي وهو الذي ولا غزات انزل چراوی لګلې من السماء اذ برنا ما ان اوب فاخرجنا بيرو استلمنګ به باغی ذریعہ سره نباتا غایا شینکی کل شیء دار یوشي فاخرجنا بمنګ راو باس منو داغنا خضرا شینکی سبزی شنشینا نخرجو روباس منه د اغینا حبا دانی متراکبا د یوبل باندې سواری یا یوبل پوری انختی ومن النخل او د کجرو ومن طلعها او د خاخونه د اغی غنچکونه د اغی قنوان اغنچکی اغلویا کڅوړه غونتی یا لویا شی اغی کې به دانی دانی بیلی بیلی پرتی وی دانیه نجدی زوړندې یعنی نجدی وجنات او باغونه من عناب د انګور و زيتون او د انار زيتون خونه تاسو ورته وای والرمان وانار مشتبها یو شان دی پر رنگ کې وغیر متشابها او بیلی دی په خوند کې امونه ټول عام دی او خدای آرام خوند بیل د مزه بیل ده د الله کړي انظروا غره اله دا ډېر د خد دلایل دي د توحید کله توحید به سی بیا ودی باندې ان شاء الله وګ خبره اله ثمره هغه می وتا اظهار کله اثمره چې می اونیسی ثمره میوه د اغه نه د الله کله چې میوه ونیسي دغه رنگ دغه شکل دغه خوند او څومره خپل او څومره بهترین وینعه او په خدل د اغه د الله د دې میوه لرا ان یقینا فی ذلکم بده کې تاسو د پاره الایات النخذ لقوم قوم د پاره یؤمنون چې ایمان راوړي وجعلوا او دی جوړ کړی دی مقرر کړی دی ګرځولې دی لله الله تشرکا انور شریکان چې الجن پیریان وخلقهم او حال داده چې دا پیریان پیدا کړی دی الله وخرقو او جوړی دوی له اغل اراد الله لرا بنی نظامن و بنات اولونی بغیر علم بنا په سرا سبحانه پاک ته غاله تعالی دینا وتعالى اولو دی او چت عما یصفون اغه صفاتونه چې دی بیانې بدی او سماوات پیدا کون کې اول پیدا کون کې بدی ابتدا ته ویل کیږي اول پیدا کون کې د اسمانونو ول ارض او د زمکه ان یکون له کم ذنب شي هغه د پاره ولد اولاد ولم تكن له چنشته د هغه صاحبه خذا ملګری یعنی بیبي د الله اولاد بسنګ پیدا شي چې خذا نشته وخلق او پیدا کړل کل شی هر یو شی او هو اوغا بكل شی علیم برشي باندې په هده دا څنګه چې پیدا وکړو نور ته به خبره ده نه خبرم ده الله ذالکم الله داستاسو الله ده ربکم چې رب داستاسو ده لا اله نشته بل معبود الا مگر هو او مغد خالق او پیدا کون کې کل شی در یو شی ده
فاعبدوه عبادت کوي دا وهو على كل شيء وكيل او غفار شي باندې کارساز ده لا تدركه الابصار نشي مندله اغسترګي وهو او اغا يدرك الابصار مومسترګي یعنی کدا سترګو سره دا ارڅومره کوشش وکي د الله د پیدایش هم نشي ګراوله د حال ته ودرېګا نو ټول حال په یو واره نشي کتره او بیا چې ځای چې الله نو الله چې وغواړي د هر وسترګ او صرف سترګ نه په دې معنی کې دا خبره پراته ده ادراک کې د لیدو چې د سترګو اغلی دلو اغه طاقت اغه نه الله خبره چې د څومره د څومره د خې څومره چپ څومره دی مشرق کې څومره دی مغرب کې څومره جناور څومره دی د هر څه الله خبر دی او هو هغه اللطیف بارک بین دی ډیر باریک پویدون کې دی هر شي نه خبر دی الخبیر خبر هم دی قد بدا کی سره جاءکم راغلی تاسو ته بصائر دلائل دلیلنا من ربکم استاسو در رب طرفنا د بصیرت دلیلنا فمن ابصر بسوق چې اویني یعنی چا چې فائدہ واغستا فلنفسه فائدہ د خپل ځان دا ومن عمیا او څوک چې ورن پاتې شو یعنی فائدہ تی وانه غستا فعليها نتوانی په ما غباندې ده توانی د ځانو کو وما انا او نه مس علیکم بتا سبحان بحفیظ نگهبان کما نه یمنه کنه منی نه منی وکذالک هم دغرنگی نصرف الآیات صفا صفا بیا بیا بیانو مونږ آیاتنا ولی یقول او دې لپاره چې اوئی اغوی درستا تالستلی دی ولنبینه او مونږ خو وضاحت کو بیان کو وضاحت سره لقوم يعلمون قوم د لپاره چې پوهیږي اتبع پیروی کوا ما دا هغه وحی چې وحی کړی شوی د الیک تا طرف ته من ربک استا طرف طرفنا لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه ده واعرض مخواړه عن المشرکین د مشرکاننا ولو شاء الله کچیر د الله خو خوي ما اشرکو دی به شرک کړي نه وي په زور کلای سره ولې نو سره ولې شو وما جعلناک او نه جوړ کړي مونږ ته علیم بدی من حفیظا نگهبان نگران وما انت نه تعلیم بدی من وکیل زموار ولا تسب الذين او کنزل مکوي بدر دی موایي او کسانو ته يدعون چې دیرا بلی دی کی دعاګانی کوي د دې باباګانو خدایانو امیرانو وغیرہ ته بدرت موایي ولی من دون الله سوا د الله نا فيسب الله دوی بکنزل وکي الله ته لکه ته د دې مشر د دې امام د دې بل چاته بدوي نو په بدل کې به الله ته کنزل وکي بیا عدوان بزیاتی سره بغیر علم پنا پوهی سره کذالک هم دغه کې زینا خستکړه د مونږ له کل امه هر یو ډلې د پاره عملهم دا غي عمل ثم بیا الی ربهم رب طرف ته دوی مرجهم واپس ګرځیدل ته دوی دي فینبئهم خبر باور کی دوی ته بما كانوا يعملون عملنا چې دوی بکول واقسموا او دوی قسمونه او خلل بالله بلا من جهاد ایمانهم سخت پاخه قسمونه لئن جاءتهم کچیر راشد ویت آیت النخا لا یؤمنن بها نخامخ ایمان راوړي په هغه قل او آیا د ایمان نه غواړي وای چې کنه خراشي نو ایمان خامخ راوړو نو دې ته اوس جواب ورکړي قل او آیا انما خبر داد بل ندا الآیات نشانی معجزی عند الله الله سره دی او ما یشعرکم او تاسو ته څه پته ده د مسلمانانو تعالی وای څه پته ده تاسو ته انها چې بشکا غنخي اذا جاءت کله چراشی لا یؤمنون دو ایمان نه راوړي ځکه چې مؤمن خدا خوایش وي چې نخي دی راشي چې کله دی مسلمان چې الله ورته وای ته څه پته ده چې دی مسلمانان شي د الله ته علم دی کنه چې مسلمانی کې نه ونقلب من اړو افئداتهم زنا د دوی وا بصارهم واسترګ دوی کما لم یؤمنوا لك څنګه چې دوی ایمان نه راوړي به باغې باندې اول مره اول کرته ونظرهم او موږ پرېګ دوی فی طغیانهم د دوی په سرکشي کې یامهون سرګردانا ولو کچری اننا موږ نزلنا را لګلې وی الیهم الملائکه دوی ته فرشتي وکلهم الموت او خبرې کړي وی دوی سره مړو وحشرنا او موږ جمع کړي وی علیهم بدوی باندې کل شی هر یو شی قبول مخامخ ما كانوا نو دوی منو چې ایمان راوړې وي الا ها مگر اندا یشاء الله چې الله خو خشوي وي ولكن اولیکن اکثرهم اکثر د دوی نه یجهلون جاهلان دي وکذالک هم دغرنګ جعلنا مونږ جوړ کړی دي لكل نبی هر یو پیغمبر د
پارا عدو دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نه والجن او د پیرانو نه یوحي چې هغه وحي کوي ان وسوسه چي بعضهم زنه د دوی نه الاباد زنو تا زخرف القول زخرفي هغه لوخيتا چې هغه وی خو غند خبره نه د سونه او بور کړل شي خسته خبره دنه درو د ښه خبرې دي خبره نه داسې خولي بیان کړې دي غرور د دوکې د پاره ان د پاره د دوکې د مشرانو د مولان چې دا ورته خی چې الله داسې دی او داسې دی او دی روان دي چې الله ولو شاء کچری خو خوي ربک رب دستا ما فعلوا دی بداس کړي نه وي فزرهم بس پرېګ د دوی و ما یفترون هغه چې دوی جوړي هغه دروغ هغه کارونه او هغه ځان جوړ کړي خبره ولتصغى او دې لپاره چې مایل شي راواوړي الیه هغه دروغ طرف ته افئده الذين زرون د هغه کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرت په آخرت باندې داسې خولي خبره ورته وکي او بیا دوکه کی چې دا و بیان د پلانیان د فلانه د فلانه او د بیا دوکه کی پاغه پوري او د دې لپاره چې مایل شي زونه د هغه کسانو چې ایمان نه په آخرت باندې ولي يرضوه او د دې لپاره چې دوی خوخ کی اغا ولي يقترفو او د دې لپاره چې او کی دوی ما هم مقترفون هغه کارونه چې دوی کوي هغه بد کارونه بد عملونه دا خبر خسته کی ورته او د دې لپاره چې دوی د بد اعمالو کی ډېر تفصیل دی پکې خو وخت مختصر وي اف غیر الله یا سوا د الله نه اب تغیز ولټو ما حکما بل فیصله کوونکې وهو الذي حال داد چې اغا وهو الذي اغا الله تعالی اغا ذات انزل چې نازل کړو الیکم الكتاب تاسو کتاب مفصله تفصیل سره وضاحت سره والذین وکسان اتیناهم الكتاب چې موږ ورکړی د کتاب علمون او پویږي انه چې بشک دا منزل نازل کړی شوی دی من ربک استاد رب طرفنا بالحق په حق سره حق ثابت ولود بارا فلا تكونن بس مکیگا من الممترین د شکون کنا وتمت پرش ولا کلمت ربک دلائل استاد رب د قران دلائل صدقا پرشتیا وعدل او د انصاف د الله هر خبره د رښتیا او د انصاف ته هیڅ خبره څوک ثابت ول نشي د الله په قران کې چې کني هغه د عدل او د انصاف یا د حالات مطابق برابر نه ده لا مبدل نشته څوک بدلون کې کلمات هی دغه د خبره د کلمات مراد نه د قران کې ټکی بدل کی نه د الله چې کمی خبري احکامات یا بیان کړي دي دا څوک غلط نشي ثابت ولای وهو السميع العليم د الله تعالی اوریدون کې او په ده و ان ته کچری ته خبر امني اکثر ډیر من د هغه چا فل ارض چې بزمکه کړي یو دلک گمراه بکتا اکثریت خبره د کومن الله نو گمراه بد کی د جمهوریت په دې سره ډیر خپجندل کیږي چې ډیر خلک یو قانون جوړ کړي ابو جوړ کړي نه داسې نه د الله داسې نه دی ویلي قانون به هغه چې الله ویلي دي عن سبیل الله الله د لارنا ان يتبعون دي پیروي نه کوي الا الظن مگر د ګمان و انهم ندي الا يخرسون مگر خیالي خبري کوون کې دي اٹکلیان دي اسی ځان یو ګمان جوړ کړي یو تصور جوړ کړي ان ربک بشکر رب دستا هو اغه عالم خبوا د ډېر په د من په چا باندې یو دلو چې گمراهي کوي عن سبیل د سخلارنا هغه چا باندې چې لري کیږي یو دلو نه یا دلو چې گمراه کیږي عن سبیل د سخلارنا د هغه د الله نه او هو عالم خپوه د بالمهتدين په هدایت مندون کو ان پس ملار ولا باندې فکلوا بس تاسو خوراک کوي دا بدی دغه زخرف خبري یو څو مثالونه الله بیان کړی دي دی به دا ورته ویلي چې الله یو شی مړ کی او بیا نه خوري او چې خپل مړ کې بیا خوري دا څنګه عجیب انصاف تاسو څومره عجیب خبره ده عامي سړی ته داسې وایا چې الله یو شی مړ کړی مردار چې بیا ول نه خوري او چې خپل مړ کې چاړه پیر اتیر کې بیا خوري نو د دې جواب وساله ور کوي فکلوا بس خوري مما داغنا ذکر اسم الله چې نوم اغست شوی وي د الله علیه باغ باندې ان کنتم کچری تاسو به آیات دغه آیتونه باندې مؤمنین ایمان لرونکي کله الله باندې ایمان وینو الله خبره به منی بیا ومالکم او څه شوی دی پتا سو څه وجدا الله تاکلوا چې تاسو نخوري مما اغنا ذکر اسم الله چې اغستوی اغه باندې شوی وي نوم د الله اغست شوی وي باغ باندې علیه باغ باندې نوم د الله وقد بتاکید سره فصل واضح کړی شوی د لکم تاسو ته ما اغا یعنی تاسو ته واضحت سره بیان شوی دی ما هغه حرمه چې حرام کړی دی علیکم تاسو باندې ها هغه حرام هم الا مگر ما هغه استررتم چې په استقرار کې شي تاسو حرام الله بیان کړی دي
خو که هغه حرام ته مجبور شي هم نه به خوري شي الیه هغه طرف ته وان کثیر کرندیر لا یضلون بلا رکی خلق باهوائهم بخبل خواہشات او بغیر علم پنا په سرا ان ربک بشک رب دستا هو اعلم په بالمعتدین بزیاتی کوونکو وزرو پرېګ دی ظاهر الاسم خارا گنا و باطن او پټا گنا خارا او پټ هر قسم گنا دا بدی طواف کول بربند او ویل به چې دی کیمګه ګناونه کړی او یا نور بدکاریان کول ان الذين بشکا کسان یکسبون الاسم چې کوي ګناه کارونه د ګناه سيجزون زردا چې بدل به ورکړل شي هغه ته بما کانوا په هغه چې کړی وي دوی یقترفون د ګناه کارونه د دې چې کول د دې چې ځان جوړول الله به دې بدل ورکي ولا تاكلوا مخريتا مما اغنى لم يذكر اسم الله چې نوم په وانه غستل شي د الله عليه باغ باندې وانه بشکا ان خړل د لفسكن ګناه دا وان شیاطین یقینا شیطان لیوحون وحیا چي یعنی وسوسه چي الى اولیاء مخبل دوستانو ته لیجادلوکم چې جګړو کی تاسو سره دا کشرانو ته چې د خبري خای او بیا راځي د موږ سره جګړې کوي الله دا چل دی او دا چل دی او دا ویل او فلانی دا ویل او فلانی دا ویل وان اطعتموهم کچری تاسو د دې خبره اومنه لا نو انکم تاسو په دې وخت کې لمشرکون د مشرکانو نشي او من آیا غڅو کان چې وی میتن مر فاحیناه بیا موږ ژوند کو هغه مشرک خبره ده مرتا او ظاهر معنا هم کېدلی شي او خدا مشرک د الله تعالی طرف نه یا لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذکر نه کوونکې دا په مثال د مړ دی او ذکر کوونکې په مثال د ژوندۍ دی هم دا غره مشرک هم دی فاحیناه بیا موږ ژوند کو هغه وجعلنا او جوړ کوم له هغه د پار نورن رڼا يمشي چې روان وي به باغ سرا ګرځي اغرنا سرا ان عمر تیرې د رڼا سرا شپه ورځ سحر مخام ټول عمر د قرآن لکه مثلا تا الله تعالی قرآن درکو نو ټول عمر د قرآن مطابق تیرای او دا حکم ډیر عام دی او مصداقات هم ډیر دي لکه سحر څنګه کم مخام څنګه کم ورن څنګه تیر کم واده څنګه وکما يمشي به ټول ژوند تیرای په دې ذریعہ سره فن ناس په خلقو کې کمن آیا دا پشان د هغه چا ده یعنی آیا دا مثله پشان د هغه چا ده فی ظلمات چې هغه په تیارو کې وي یو سړی پرانا کې وخت تیرې یو سړی په توري تیارې کې ژوندۍ تیرې دا ټول برابر دي لیسا چې نشي بخارجین راوتله یا نوی راوتون کې یا نشي راوتله من هد اغینا یو سړی په توري تیارې کې روان د عمر تیرې یعنی د ایمان د اسلام د قران رڼا ور سره نشته او د په توري تیارې کې ژوند تیرې بغیر د قران د هدایاتونه نو دا ټول برابر دي دا تفصیل وخت کمی دا بعضی کسان چې نیوی راشي دوی ته مزله خپکیږي چې بهرل اګه چې مخکې دوی نه تفصیل شي په بهر حال بس معنا تاسو اور ان شاء الله الله بدا کافی کې الله دې متاسو لپاره کافی کې الله دې متاسو کوئی کې بده باندې کذالک هم دا غرنګي زوینا خسکړې شوی دلیل کافرین کافر دپاره ما کانوا چې ودی عملون چې عملونه کول هم دا غرنګي شیطان دوی ته د بد اعمال خسکړې دي وکذالک هم دا غرنګي دا غټ خلق بیانې په دې کلو کې خوبونو کې دته په قران کې یو ټکه استعمال شوی دی مترف هغه سړی ته ویل کیږي چې هغه مالداري د وجنه گمراه شوی او خلک گمراه کوي نو هغه طرف ته ورست برازي هغه ټکه بیا او دلته هغه کلی کې هغه مشران ناظمان منبران اسمبلی ولا سیاسی لیډران همداسې وغیرہ چې دا عموما د ملکان او خانان وغیرہ دا کوم چې گمراهي خلک گمراه کوي هغه باره کې فرمایي وکذالک او همدغرنګي جعلنا جوړ کړمږه فی کل قريه فهر یکل کی اکابر لوی غټ مجرمان د هغه کلی جوړ مکل غټ مجرمان د هغه کلی مالدار خلک لیمکرو دې د پاره چې دې مکرو کی تدبیرو کی چلونو کی فیها باغکلی کی وما یمکرون او دې مکر نه کوي او دې چل نه کوي الا مگر بانفسهم خپل ځانونو سره ان د چل وبال د چل سزا د خپل ځان ده وما يشعرون او دې کی شعور نشتا او نه پويږي دې چې نقصان مده چا وکړو
دی وایي چې نقصان د کلو کې تاسو کله تصور کوي او د هغې د مشران تاسو خپل ځان ته راولئ عموما د ګناهونو باعث دا وي که ډمې ګډوي نو هغه به ګډوي که شراب وي نو هغه به کوي که په ګناه خلک مجبوري هغه به کوي او خلک د هغې او دا وایي چې کنې ما داسې په هغو حالا وایي دا نقصان د دې خلکو ته ونه رسوو بلکې خپل ځان ته یې نقصان ورسوو وإذا ورکلا جاءتهم چراشی دوی تا آیتن سنخا قالو دی ووائی لن نؤمنا چر منگا یقین نکو چر ایمان نروڑو حتی تردے نؤتا چراک للیشی منگتا مثل پشان ماد اغا اوتیا چه ورکڑی شوی دی رسول اللہ پیغمبرانو تا آیات ورطور کی بھئی تا معجزہ روڑا او دا سی معجزہ روڑا او دا سی روڑا یا لکا مخ کی تیر شد دو اعتراض چې هغه قرباني وکړي او قرباني ور وخوري داسې وکړه نو الله وایي الله عالم ډېر پوه دی الله ته پته ده حیث چې کم ځای یعنی کم شی کم ځای کم سړی د دې مناسب دی الله خبر دی په دې دا پتا فیصله خو نه ده که نه چې ته ووایې چې دا دی کوي مناسب دی کوي او بل سړی دی نه کوي الله ته پته ده چې چا نه دا کار اخلي یجعلو اگدی کئی رسالتو پیغام اخبل پیغمبری یا د کار د پیغمبری سیوسیبو زرده چې او برسیگی دکا چې دا دی خپل ټیکه گنی دی وای دا زمونږ ټیکه ده د بل سړی چې قرآن وای یا خی یا نو دا به دا غلط کار کوي نو الله وای دا خود الله کار دی چانه چې اخلی الذین اغا کسانو تا اجرمو چې مجرمان دی صغار رسوائی او برسیگی سیصیبو زرده چې او برسیگی اغو کسانو تا اجرمو چې مجرمان دی صغارن ورکوټواله یعنی رسوائی الله به رسوا کی ذلیل بھی کی رو بھی غرزئی عند الله دا الله سرا ان الله پنیز وعذاب شدید سخت بما كانوا بسبب د دې چې ود یمکرون چې تدبیرونه کول چلونه کول مکر کو فمن يريد الله فمن بسغا چاہتا یورد چی او غاڑی الله ان یهدیه چی او خائدتا ہدایت ورکی دتا یشرح نخلاص کی صدره سیند آغا یا لازمگا سینے کلاوی کی دا خود اللہ باندی نظامیشہ تاسو درسونو کی دا خبر قوم چی تاسو قرآن سر امینا اللہ سر تعلق جوڑ کئی لگ محنت کوئی اللہ بھی تاسو سینے کلاوی او چی سیند چا کلاو شوا او لائے کلاوی رب اشرح لی صدری لازم سینه کلاو کا امدا غرنګ الله تعالی فرمای الم نشرح لك صدرك ما ستا سینه کلاو کړي نو نو الله سره تعلق ساتل پکار دی قران سره مینا الله به تاسو سینه کلاوي کی نو هغه چاته چې وګړي الله یشرح نخلاص کی صدره سینه د هغه للاسلام اسلام تا ومن هغه چاته یرید چې وګړي هغه ان الله اندا یذله چې گمراهی کی یجعل نکی صدره سینه د هغه ضيقا تنگا حرجن ډیر تنگا سخت تنگا کانما تبوای لکا دا اسلام دا قران دا دین کارونه ورته داسې لګي بیا یصعدو چخیجی فی السماء په اسمان کې لکه څنګه د اسمان ته د خطل ډیر ګران دي نو د قران او د اسلام او د قدی باندې کارونه د تک کرنګ ګران او تخکاری بیا دا ورته الله ګران کړی دا تاسو چې الله دی قران ته راوستي د دې باندې الله شکر ادا کړي د الله کړی دي او څوک چې الله نه غواړي نو همدک کار ورته الله تعالی ګران کی بیا کذالک هم د غرنګي یجعل الله کیل تلا الرجس گندگی علی الذین بغوا کسانو باندې ان اگدی الله تعالی ورزی الله تعالی ککړی الله تعالی دا گندگی باندې علی الذین او خلق باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي دا گندگی د شرک د نافرمانی د الله دا به خلق باندې چې ایمان نه راوړي وهذا او دا ان دا قران صراط لا ردا ربک رب دستا مستقیم سخا برابر دا د الله لا ردا قد پتا کی سره فصلنا مونږه تفصیل سره بیان کړی دي الآیات آیاتنا نشانه معجزه لقوم اغه قوم د پاره یذکرون چې نصیحت مومي زدا دوه درې معنی چې قوم د متاسو بار اولی دا ټول په لفظ کې مراد یو اصل کې هر لفظ ډېر معنی کې دل شي وخت مختصر وي بعض وخت کې سړی هغه معنی ته سوچ شي چې راز کما او کما نو ریکارډینګ به تاسو ته راځي ان شاء الله بیا غنه سړی ګوري اصل کې دلته خو قرآن موږ واخلو نو الآیات آیاتونه د قرآن خو مراد خدا الله تعالی د پہچان د پاره الله معجزې او د کائنات کې څه کړي دي دا ټول د الله د پہچان د پاره نشانی دي لهم دوی د پاره دار السلام کور د سلامتی دی ان جنت
سلام قولا من رب رحیم. هر طرف نه به دې باندې سلام و سلامي. الله بم سلام پیا چي، فرشتي بم په سلام اچي. الله دې موږ تاسو ته را نصیب کړي. عند ربهم د دې رب سره، وهو وغا وليهم دوست د دې مددگار د دې سرپرست د دې بما كانوا په سبب د دې چې هغه يعملون چې عملونه کول د دې د نیکو اعمال بدل ددا. ويوم وفورت يحشرهم چې راجم بکی دوی، ان پکم اورت چې دوی راجم کی جميعا ټول. نو وای الله یا معاشر الجن، اے ډلې د پیرانو، قد استكثرتم، بشکا ډیر گمراه کړل تاسو، ډیر خطا کړل تاسو، ډیر تابع کړل تاسو، من الانس د انسانانو نا پیرانو ته وای. وقال او ابوي اولیاءهم دوستان د انسانانو نا، من الانس د انسانانو نا، ربنا اے رب زمونږه استمتع مونږه فائدہ واغستا بعضنا د زنو زمونږه نه په بعضین د زنو سرا. دا ولا پیرانو ته وای. دا کم چې د پیران صاحبان دي، دا تعویذونو والا او د کوډو والا او د جادوګانو والا او د کلو کې او د بریلیانو کې خاص کر چي دي، دا ځان ته د پیران تابع کړي. پیران تابع نه په حقیقت کې دی تابع وي، او دا شیطانان پیریان دي. ایوب بل نفیدیا اخلي پیریان ولی ځان ته غزلی سره جادو کی او معلومات ورته کی، خبر ورته راوړي، شی چیز ورته راوړي. دا کوي د شیطان کوي، داسې شیطان کوي. خوب کې مرترازي او په ویخه مرترازي، او د عام خلک وای د سبرګ رسیدلې ده، حالانکه شیطان ته دا رسیدلې ده او شیطان د ته رسیدلې ده. نو الله په دینه پښتنه وکي د پیریانو ته وو چې تاسو هم ډېر خلک گمراه کړی دي، سزا په تور باندې او پښتنه په تور باندې. نو د انسانان وو وای چې هاو مونږ یو بل نه فائدہ غستې و، مونږ د دې لپاره د فائدې باعث شي او د مونږ لپاره د فائدې باعث شي. ونغه پیریانو چې مونږ ته به خبرونه راوړل او مونږ به د دنیا کې د خلک په دوکه کول او د تعویذونو او د کوډي او د غټي او د بم کولې. وبلغنا او ورسېدو مونږه ان اغستی و مونږه فائدہ اجلنا خپل هغه نیټه ته ورسېدو مونږه معنا بیا اورا بعدنا ځنې زمونږه نه به بعد اند ځانو. وبلغنا او ورسېدو مونږه اجلنا خپل نیټه ته هغه میاد الذي هغه اجلت لنا چې تا مقرر کړی و مونږه ته هغه ځای هغه عمر هغه دیتا. قال ان اوي الله النار دا اور مثواکم زیادتا سده. دا الله دی پیرانو او دی خلق ته وی چې دا غلط استعمال کړي وي. خالدینا همیشه به فیها پدې کې الا مگر ماشاء الله چې او غاړي الله. ان ربک بشکر رب دستا حکیم خاوند حکمت علیم ابو هده. وکذالک هم دغرنګ نولی مونږه ملګری کو، مونږه یو ځای کو بعد الظالمین ځنې ظالمان بعضن د ځنو دغرنګ مونږه ظالمان د ظالمانو ملګری کو. بما كانوا يكسبون په سبب د هغه اعمالو چې دوی وکول. نو دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملګری ته ګورئ، عملګری په بنیاد باندې ځکه چې انسان د ملګری په دین باندې نو ظالم به د ظالم ملګری، الخبيثات للخبيثين ده. او نو دی وجنه تعلقم ساته هغه خلکو سره څنګه چې سوره کاف کې راځي چې هغه خلکو سره کې نه پاسا چې غا سحر او مخام الله یادای. یا معاشر الجن اے ډلې د پیرانو والانس او د انسانانو الم یاتکم آیا ندی راغلی تاسو ته رسولون پیغمبران منکم د امستاسونا یقصون چې دی بیانول علیکم پتاسو ان تاسو ته آیاتی زما آیاتنا وینذرونکم آیا او يرول بی تاسو انذار بدر کو تاسو ته لقاء ملاقات یومکم رزد تاسو هاذا چې داده دا ورځ چې اوس راغله د اوس چې تاسو ماته حساب کتاب را کوی ولی تاسو چا يرولي نه وای دینه تاسو ته هماره لګلیو. وشهد قالوا دی بوای شهدنا مونږه گواہی کوو مونږه گواہی ورکو علی انفسنا په خپل ځانونو باندې. دا آیتونه دي چې ما تاسو ته ابتدا کې ویلو چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کڅوک دا غواړي چې د مکی ولا شرک دی وګوري نو دغه آیتونه دي زده کی یا دغه آیتونه دي واوري دا د مکی ولا شرک او دا شرک د مکی ولا او بس یو تاریخي خبرې دي قرآن بیان کړی دی او موږ لپاره د فائدې په تاسو خپل کلو کې دا ګوري دا د پیرانو د تعویذونو ولا او د مشرکانو د قبرونو ولا او د بابا سه ولا او د فلانی سه ولا دا ټول دا یو آیات په دې باندې فټ ده. وخت مختصر ده نو دی وجنه معنا الله دې موږ لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي. نو قالو دی بو ای شهدنا مونږه گواہی ورکو علی انفسنا په خپل ځانونو ان په خلاف د خپل ځان چې او مونږه دا کړی دي
وغرتهم او دوکور کړی د دوی ته دنیا الحیات الدنیا ژوند د دنیا دغه چې د دنیا ته اهمیت ورکړي او دنیا غټي دي ته وغرتهم الحیات الدنیا او دوکور کړی و دوی ته ژوند د دنیا وشهدوا او دوی بگواهی ورکی علی انفسهم بخول ځانونو باندې انهم چې بشک دوی کانو دوی کافرین کافر دا بخول گواهی ورکی ذالک دا لم یکن ان دا پیغامات رسول د الله طرفنا دا پیغمبران اندا چې لم یکن نشی ربک رب دستا ان الله داسې نه ده دا پیغمبران ما ځکه اولیګل چې الله داسې نه ده مهلك القرى هلاكون کې د کلو بظلم په ظلم سره واهلها او اهل دې غافلون غافلوي الله داسې سزا نه ور کوي نه هغه پیغام رسان واسطي او بیا اونمني نو په غي باندې بیا سزا ثابت شي الله هم داسې سزا نه ور کوي د دې ظلم په وجه ترڅو چې الله پیغام رسان لګلې نه وي ولکل نور چا د پاره درجات درجی دي مما د اغنا عملو چې عمل کړي دي کم عمل چې چا کړي دغه مناسبت سره د اغه درجه خپل عمل ته ګوره اغه مناسبت سره څنګه چې امتحان کې سولي کې عمر نمبر باخلي وما ربك او نذر دستا بغافل خبر عما يعملون غمرون چې دوی کوي وربک اور دستا الغنی بنیاز ده بے پروا ده مالدار څنګه چې مالدار بے پروا وي بے پروا ده ذو رحمت خوند رحمت او تاسو محتاج خو نه ده ای یشا کاغه اوغواړي یذهبکم لری بکتاسو یو بسیتاسو دا آیت ډیر خطرناک دی الله تعالی ته خود قیمتي الله چې ته مؤمن یې متقی یې نیک عمل دې کړی مسلمان یې بیا د الله ډیر زیات قدر کوي او کچېره تا کې دا صفاتونه نه د تقوا او د صبر او د ایمان نو بیا د الله څخه پروا ده کاغه کومه اوران کې نو څو کسړې لري کې نو څو لری بکی تاسو خپل جبه کې چې معنا کوي ورک بکی تاسو ويستخلف او جانشینان بکی ان راب ولی ورست تاسو نه من بعدکم ورست تاسو نه ما هغه څوک چې شاء او چې غوړي کته دا کار نه کوي نو الله بل څه پیدا شي دي کار کول د پاره پیدا کی کمال کڅنګا انشاکم تاسو پیدا کړی وای من ذریه قوم اخرین د اولاد د نور خلقنا تاسو نه مخکې هغه نور قوم نو د اغي نسلنا الله تعالی تاسو پیدا کړی وای ان بشکا ما توعدون د کوم خبرې هغه چې تاسو سره وعده کولې شي لات راتلون کې د اغا وما انتم تاسو بمعجزین شکست ورکون کی عاجز کون کی الله لرا الله ته شکست نشي ورکولای کوم وعده چې الله د عذاب او د قیامت او د سزا کړی دا برازي قل هو یا قوم ازما قوم اعملوا عملوا كي على مكانتكم بخبل زي اني بخبل طریقې اني ذشيما عامل عمل كون كما قل يا ايها الكافرون کی څنګه چې مضمون ده فسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوي شي پته بدر ته ولګي چې صحیح خبره چا ده دې مطلب دا نه چې کله دا غي عمل جائز دي نو تاسو کوی نه دا به تور دمکی وای زکوا ته کوه پته بدر ته ولګي فسوف تعلمون زرد چې پوي بشي تاسو من چې څوک تکونو وی یشتاغ د پاره له هغه د پاره عاقبت الدار انجام د اخرت کور د اخرت بدل د اخرت انه بشک شانداد لا يفلح نکمیابیږي الظالمون ظالمان بخلاص نشي کامیاب بنشي وجعلوا او دې مقرر کړی دی لله الله د پاره مما د اغنا زرع چې پیدا کړل من الحرث د فصلنا دې شریکان یا حصہ د فصلنا هم مقرر کړی دا والانعام او څاروي نصیبا حصہ پدې کې هم د خپل مشرانو پیرانو بزرګانو دا غي ایسه او د بوتانو د قبرونو ایسه مقرر کړی دي فقالوا بدی وای دلتم دوی ډیره غټه به انصافي کوي درې ایسه وکړي یو به ویل چې دا د الله دا او یو د خپل بابا صاحب یا د پیر صاحب یا د قبر ځان ته مقرر کړی دی د یا د بوت وغیرہ او یو به د ځان وا نو د الله د طرف نه چې چرته یو دانه نیمه ودا بل کې راو غورځنه نو وی خیر دی الله خو ته محتاج نه دی او یا که کمه براو نو الله پیسې کې به کمه کو او د دې بوت په حق کې به کمه نه کو نه ته چرته لاسونه لګي یعنی باغ شرک هم د دې به انصاف دی او د الله درجه د دې همیشه د
د خپل غبوت او د قبر په حق کې هغه دی کمای اغنا چې پیدا کړل د فصلنا او د ثرونا نصیبا حساب فقالوا دی وای هذا دا لله د الله دی ان دا حصہ د الله دا بزعمهم په خیال د دوی خپل ځان نه جوړ کړي شوی هغه دین الله ورته نه دی ویلي کنه چې هغه ته وکا نو خپل ځان نه خیال کړی دی وهذا او دا لشرکائنا زمونږ د شریکانو دی بابا سے وغیرہ او قبر او بت وغیرہ ارڅ چې جوړ کړی دی فما کانا بس هغه برخه چې وی لشرکائهم د دې د معبودانو د بابا سے یا د بت یا د قبر فلا يصلو نو نرسیغا الى الله الله تا د اغه سن کمی کی چې الله ته ورشي وما كان لله او هغه چې د الله وی فهو نو اغا يصلو رسیږي الى شرکائهم د دې معبودانو ته دا بدلته کې نه دینه دا معلومه شو چې الله نه هم ډېر امینه ده دې سره د دې ډېر مستحقات دي خو بدقسمتي ورته وایو کا چې موږ سره وخت نشته تاسو خیال وکړئ کنه جمعه ته تاسو لاړ شئ او زه الحمدلله تاسو جمعه ته الته جمعه کې تاسو خپل ځانم وګورئ امتحان دغه چې موږ ځان اول دی الله موږ نه پوښتنه کوي او داخله کوم وګورئ چې هغه جمعه کې څنګه موږ کوي او څومره توجه کوي او څومره عاجزي کوي او امدک سره بیا قبر سره او یا دی بوت سره بیا وګورئ تاسو تو صفات عاجزي به ولاړی او دا سری وس برازي او دا سی عجبا یعنی هغه یره هغه کیفیت هم د الله سره ډیر کم دی او د بت سره او قبر سره او د بابا سره ډیر زیات نو دا معلوم شو چې د دې مینا او د پزړه کې لویواله د الله په مقابله کې هم ډیر دی تاسو درو وای چې دا رسیدلی دی او موږ الله ته ځان رسو نه دی هم دې ته ځان رسي دا هم دې ته ځان رسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ختمیږي د دې زما دی امتنا اول به خشوع او عاجزي ختمیږي او جمعات کې به خلق ولاړی او دې کې بدا سے کس اونګه ګوري چې الله سره تعلق دی او په عاجزي باندې ولاړ دی الله ته او دمګه دا تراوی ډیر ژوندې مثال هم دغه رنګ ټول منځونه زمونږه بهر حال نو نرسیږي هغه الله ته سا ډیر بد دی ما هغه يحكمون چې دی فیصله کوي